فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. اللہ تبارک و تعالی فرمائی وی پا اسلام کی زبردستی نشته چې یو سړی په زور باندې اسلام تراوالی او وی خلقو ته جدا شو هدایت او گمراهی هر څه ورته بیل بیل بیان شو باوجود د دې که دا سړی د دین طرف ته نه مایله کیږي نو دا د کمزرفي ده ځکه قرآن یو لوی واضح هدایت دی او د قرآن هدایت خو منلی شوی دی او که د قرآن د هدایت نه بغیر څوک عقلي دلایل غواړي نو هغه دې وګوري د دنیا شیزونو نه علاوه د خپل وجود غور او فکر دی وکړي نو بیا هم هغه انسان د الله د وحدانیت نه به نه غافلیږي. امام بیضاوی رحمه الله فرمایي وی د اکراه مطلب دا دی چې یو سړی په هغه شیز باندې مجبوره کول په هغه باندې زور کول چې هغه ته په خپله نظریه کې هغه شیز سم نه ښکاري وي دې ته اکراه ویلی کېږي او غیر مسلمه د دې شیزون نه ځکه لري دي چې هغې ته د اسلام نظریه سمه نه ښکاري او کله چې خلک اعتراض کوي په اسلام باندې چې دغه اسلام که د جنگ شور خبره دی نه کوله بیا قتال او د جهاد ولې کوي نو د جهاد او د قتال مقصد دا نه دی چې یاره خلک د زبردستی باندې ایمان راوړي دا مطلب نه دی د هغې مقصد محض دا دی چې خلکو ته اسلام پیش کا او غیر مسلم چې کله مسلمان له امن ورکوي هغې له تکلیف نه ورکوي او هغې په زورونه باندې جماعتونو او د عبادتګاهانو نه منې کوي نو هغې سره بیا جدال او قتال نشته غیر مسلمو سره او د اسلام قانون دا دی کله چې یو سړی تعدي کوي ظلم کوي نو وی تاسو د انصاف دپاره جهاد وکړئ او که یو سړی تا سره جزیه درکوي ټیکس دله درکوي او هغه تا نه امن درکوي نو بیا د سره قتل جهاد مه کوه اسلام امن غواړي نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم کلم چې امر کړی دی په جهاد کې ماشوم به نه وجنې ښځې به نه وجنې بوډاګان به نه وجنې دې څه نشي کولی ځوانانو سره جنګ وکړي چې هغې مسلمان له تکلیف ورکوي نو اسلام یو پر امن دی او اسلام کې په چا باندې زبردستی نشته لا اکراه فی الدین پر روایت کې راځي حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمائی وی د دې آیات شان نزول دا دی چې په جاهلیت کې به د چا بچی نه کېده دی به وی چې زمونږ اولاد وشي مونږ به خپل هغه اولاد وي یا به یهودیت له ورکو یا به عیسایت له ورکو دا د هغې یو نظریه وه نو ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمائی وی د قبیله بنو سالم بن عوف وی د دین یو سړی و حسینی د دنو حسین به د توی وی د اسلام راوړو نو وی په دې وخت کې وی د دو بچی وی هغې په د اسلام ډیر زیات پیش که چې یاره ته اسلام راوړه په بچو ته به وی خو هغې په عیسایت ډیر زیات کلک ولاړو نو هغې اسلام راونړو نو نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته وی د الله رسول وی زه په هغې باندې جبر کوم چې په زور باندې اسلام راوړي نو په هغه وخت کې دغه آیات را نازلیږي لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت وی کم سړی چې د دې طاغوتانو نه انکار کوي ویؤمن بالله او د الله تبارک و تعالی ذات باندې ایمان راوړي
فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وی دی دا الله غا حلقه مضبوطه سره ونیوه، کلکې ونیوه، وی داسې مضبوطه سره وی چې دا چرتم د ماتېدو د شلېدو نه ده. لا انفصام لها، دا به کلم جدا نشي. عروة الوثقى کې د علماء مختلف اقوال دي. سعید ابن جبیر او امام ضحاک رحمه الله فرمایي وی د دین مراد لا اله ده. حضرت انس ابن مالک رحمه الله وی د دین مراد قرآن مجید ده. او سالم ابن جاد رحمه الله فرمایي وی د دین مراد الحب لله والبغض لله ده. او د دې ټول علماء دا اقوال خپل ځای کې صحیح دي. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم یو صحابی دی عبدالله ابن سلام. قیس ابن عباده رحمه الله وی یو ځل زه په مسجد نبوي کې ناستم، نو یو سړی راغی زر زر وی یو 2 رکعاته وکړه او وی بهر ووته. وی څنګه چې دی راننوته نو خلکو وی دا جنتی سړی دی. وی زه د پسې لاړم، ما وی چې دی څه عمل داسې کوي چې دا جنتي دی. وی زر زر ورپسې ورغم، وی ما وی ستا په باره کې خلک د جنت زیری ورکوي. وی دی وی سبحان الله، خلکو سره چې د څه شیز علم نشته د هغې باره کې ولې گفتگو کوي. خو وی او د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په زندګۍ کې مې یو خوب لیدلی و. وی هغه خوب دا وی چې یو سرسبز و شاداب یو گلشن و یو چمن و، وی لوی میدان وی په هغې کې زه ولاړم، او وی داسې یو لوی شانتې ستون و، د اوسپنې یو ستنه وه. نو وی په دې دورانیه کې وی په هغه ستون باندې ما ته چا وی چې وخېږه. وی زه نه شم ختې. وی ما زه څنګه وخېږم په دې؟ وی دې وخت کې وی چاره الله سره کو وی مدد را سره وکړي چې زه لاړم. وی بره هغه کونډې ته مې لاس واچولو، کړی مې بره واچوله. وی چې سهار شو د دواړو جهانو سردار ته مې وی د الله رسوله، وی ما خو بېګا داسې خوب لیدلی دی. وی هغه راته ارشاد فرمایلو، وی دا لوی میدان چې و دا د محشر میدان، او وی کم چې تا دا حالت مخکې وکته، وی دا ستون دی وکته، وی دا دین و، او وی دا کړی دی چې تا واچوله بره، وی الله تبارک و تعالی به ستا د ایمان حفاظت کوي. او وی دا عروة الوثقی وه، وی چې ستا قایم شده چې کم ایمان دی، وی دا به دومره مضبوطی چې تا به مرګه پورې وررسوي. د هغې نه مراد دا اخیستلی دی. زما محترمو، په ایمان کې مضبوطوالی پکار دی، په ایمان کې کلکوالی پکار دی. دا نه چې زمونږ ایمانونه مذبذبي چې نن به دلته یم سبا به هلته یم، او چې څه په تقدیر باندې لیکلی شوي دي په هغې باندې ایمان نه وړه. حضرت موسی علیه السلام په قوم کې یو کس دی، هغه موسی علیه السلام ته وی ته چې کله الله تبارک و تعالی سره کلام کېږي او خبرې ورسره کې، زما دپاره ته یو سوال وکړه. او څه سوال وکړم؟ وی چې ماله الله منطق الطیر، وی چې کم د پرندو علمونه دي هغه را نصیب کړي. نو هغه لاړو سوال یې وکړو، سوال یې قبول شو. پیغمبرو د پیغمبر سوال خو نه رد کېږي. وی سهار چې را پاڅېده نو وی دا سړی ناست دی، اوس ویده خوراک وکړو، وی داسې وغورځول، وی یو چرګ راغی، نو وی هغه خوراک وکړو، او وی یو سپي هلته نه رامنډه کړ. نو هغه سپی دی چرګ ته وی لکه د دې چرند پرندو زناورو علمونه یې وله ورکړه الله. ورته وی تا خو ما سره ډېر ظلم وکړو، وی ما ټوله شپه څوکیداري کړې، ما له خو بیا څوک څه نه راکوي. وی په کار خو دا ده چې تا ماله لږ راکړی وې. او ورته وی نه، وی غم مه کوه، وی تا ته به م ښه ډېر میلاویږي. وی په دې کور کې اس دی، وی نن هغه مري، یا هغه اس به وخورې. نو دا سړی زر زر لاړو، هغه اسې خرڅ کو، راغو ښځې ته وی د دې علم دا فایده وه، وی وګوره وی د تاوان نه بچ شو. انسان کې خو حرص هم ډېر زیاتي، په سبا باندې چې بیا هغه نوړی لړه کړې ده، نو چرګ بیا هم تیز واتې مخکې شوی دی، هغه ته هغه نوړی وخوړه، وی ګوره وی ظالم
پرون دې مراته دروغ ویلي دي. وی نه نه، وی نن دلته خر دی، وی دا مري. نو دا سړي دا اورېدلي دي، تلی دی هم خرڅ کړی دی. نو چې خرڅ کو ښځې ته وایي نه نن د تاوان نه بچ شوم. په سبا باندې کله چې دا هر څه وشو نو چې ده ته دا نوړی وخوړه دی چرګ، نو دې سپي ته وایي، سپی ورته وایي ته خو ډېر زیات دروغجن یې. وی اذانونه کې خلک منځونو له پاسې او ته دروغ وي. نه، وی زه دروغ نه ویم. وی نن په دې کور کې به دیګونه او له خیرات به کېږي، هر پخلی به کېږي، ته به یې خورې. وی څه چل کېږي؟ وی نن د دې کور دا مالک مري. نو دې زر زر لاړو حضرت موسی علیه السلام لا، ورته وی د الله رسوله، وی دا خو نن زمرم، وی د دې علم ما ته څه فایده؟ وی ما خو وی چې ما ته فایده وشي، وی 2 ورځې فایده راغه په 3 ورځ باندې. او وی تقدیر کې ستا په کورنۍ کې مرګ و. وی چې څه فیصله رب کړې وي د خیر فیصله وي. وی ستا په کور کې مرګ مقرر و. وی په 1 ورځ باندې هغه مرګ ته د کوره بار کړ. په 2 ورځ دې بار کړي. ما په خپله اسرائیلو کتو چې ستا کور طرف ته روان و. نو وی هغه آفت چې کله راتلو نو هغې باندې راتلو، مرګ چې راتلو په هغې باندې راتلو، نو د هغې نه واوړېدو تا ته راوړېدو. نو هغه سړی هلته مړ شو. چې څه په تقدیر کې لیکلي شوي وي نو په دې باندې ایمان وروړل پکار دي. او بل انسان له خپل ایمان او قوت مضبوط پکار دی چې هغه په خپل ایمان قوت باندې دومره استقامت سره ولاړ چې د مرګ په وخت کې هغه حقیقي خبرې کوي. سعید ابن جبیر رحمه الله دا یو تابعی دی. حجاج ابن یوسف د سره نه لګي، دا ډېر ظالم و. دی راونیوه کله چې قتل کولو وي ستاسو نوم دی، وی سعید ابن جبیر مې نوم دی. نو وی سعید خو شقي ته وی، بدبخته ته وی، او وی جبیر دې ته ویلی کېږي وی د اصلاح کار کې راتلل. مطلب وی تم بدبخته وی، ستا مور هم بدبخته وه. نو ورته وی ښه وی زه بدبخته ومه، وی د دې علم خو زما الله سره دی. وی تا سره خو د بدبختۍ او د شقۍ او د خیر علم خو نشته، چې څه وی خو رب سره دی. بیا ورته حجاج ابن یوسف وی، ورته وی تا زه قتلوم، او وی قتلوم دی ډایرکټ دی جهنم ته لیږم. نو دا سعید ابن جبیر دی ډېر زیات جرار و، ډېر تکړه و. حالانکې چې کم سړي ته وی چې اوس دی وجنمه، او ده به ډېر خلک وجل، ډېر ښه خلک ده وجلي دي، او د ده بیا هم داسې تیز اواز. دی ورته وی که د دې علم تا سره و چې څوک به جنت ته ځي او څوک به جهنم ته ځي، نو وی اوس به درښکته شوم، تا ته به مې سجده کړې وه چې ما ته د خپل د جنت او د جهنم پته لګېدلې وه. نو په دې حجاج ابن یوسف باندې د دې خبر یو رعب راغی، عجیبه سوچ شروع کړو. ورته وی مرګ به څنګه خوښې؟ یاره وی یو 2 رکاته کوم، د هغې نه پس چې څنګه مرګ ته ځان له خوښې، هغه شانتې ما له خوښ کا. وی چې څنګه به ته مرې هغسې ما مو وجنه. نو چې 2 رکاتو ته ودرېدو، زر زر یې وکړو. د ده باره کې دا مشهور و چې ده به مونځ ډېر زیات اوږدولو، ډېر ښکلې په اطمینان به یې مونځ کولو. هغه ورته تا خو زر زر مونځ وکړو. وی زر مې ځکه وکړو، وی ما وی هسې نه ته وی د مرګ د یارې نه د مونځ اوږد که. وی یاره مې د مرګ په ډه کې نشته. بیا ورته وی جلاد ته وی دی راولئ، او وی دا مخ وله په ځمکه باندې څومله وی دی ووجنه، چې مخ په ځمکه یې کېښو نو د قبلې ته مخ واړولو. اللهم انی وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض. بیا چې کله قبلې ته مخ ووي، مخ یې راواړوه، وی فاینما تولوا فتم وجه الله. وی چې کوم ځای کې مخ اړوم، وی هلته کې الله طرف ته رخ اړوم. نو بیا هغه باندې دم خو نه لګېده. وی سر ولښکته کې، چې سر یې ولښکته که، وی منها خلقناکم وفیها نعیدکم تارة اخرى. نو هر ځای کې د الله صفت بیان کړو. دنه چې کله سر کټ کو، نو د ده نه ډېره زیاته وینه لاړه. نو اطباو ته ووی راویې غوښته، وی چې ما نور وجلي د هغې نه دومره وینه نه ده تلې، دنه څنګه دومره وینه لاړه. او ورته وی چې کم سړي له تا د مرګ اعلان ورکړی، د هغه په اړه کې دومره یره راغلې ده، وی چې وینه د یرې د وجې نه دننه اوچه شوه.
او وی دته چې تا اوی وی دته په زړه کې ستا دومره خوف هم نه وي، دومره دی د الله نه یېرېدو چې ستا نه یره نه وه، او وی الله ته تلو نه خوشحالېدو، وی د وجود څومره وینه ده وی دا ټوله ترې راووته وي، ځکه وی د ده ده الله وی دله دومره بهتره مرګ ورکړه. زما محترمو تقدیر کې مرګ یو ځل دی، او بیا چې قیامت په ورځ هم الله راوچتی نو هغه چې انسان کم ښه اعمال کړی وي د هغې په لحاظ باندې به دی راوچتی. خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه فرمایي یو سړی راغو نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم له، وی د الله رسوله وی څو سوالونه دي وي د دنیا او آخرت باره کې هغه درنه کوم. نو د الله رسول ورته وایي چې څه سوالونه دي؟ وی څلېرس سوالونه یې ته وکوي. د الله رسول هغه له څلېرس جوابونه ورکو. دا د زندګۍ یو اصول دی. د پوست یې کوي وی زه ډېر لوی عالم جوړېدل غواړم، څه داسې عمل وکړم چې لوی عالم شم؟ نو نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ورته فرمایي وی د الله نه یره اختیار کوي لوی عالم بشي، چې د خدای نه دی الله نه دی پړه کې یره نه څنګه به لوی عالم کېږي. بل سوال دی کوي وی زه یم چې ډېر زیات مالداره شم، مال لا سره ډېر شي، قناعت اختیار کا، ځان کې استغنا راوله، دا نه چې هسې څوک جیب ته لاس کوي ته یې مال سره وکاږي. که څه در سره ویم نه د الله شکر ادا که چې شته الحمدلله، که مال نشته په وجود خو رب روغ پیدا کړی یم. نور نعمتونه داسې دي چې مالدارو سره باندې هغه تعالی الله درکړي دي. قناعت ځان کې راوړل ډېر زیات به مالدار شي. دریم سوال دی کوي وی ښه انسان جوړېدل غواړم چې زه یو ښه انسان شم. نو د دواړو جهانو سردار ورته وی نورو خلکو له فایدې ورکول شروع کوي ډېر ښه انسان به جوړ شي. او موږ د دې برعکس لګیا یو، موږ وایو چې یاره دا پلاني سړي له دې نقصان نه ورکړی تا ته فایده نه میلاوي. دا یو سوچ جوړ شوی دی چې بل له ته کله فایده ورکړي نو الله به تا ته وایي چې ته یو ښه انسان یې، ستا کارونو کې به نور هم برکت واچوي. ورته وایي وی یاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وی د الله رسوله وی زه عادل جوړېدل غواړم چې انصاف کوم. ورته وی چې څه ځان له خوښوي وي بل مسلمان له خوښ کا، چې څه دې ځان دپاره یو شیز خوښ کړی دی بل مسلمان له هغه خوښ کا. نو ته یو عادل یو انصاف کوونکی. یو سړی ځان دپاره خو زیاتې نه خوښوي، ځان دپاره خو ظلم نه خوښوي، به بل سره هم ظلم نه کوي. یو سړی ځان دپاره د غلا مال نه خوښوي نو بل نه به هم غلا نه کوي. بل سوال دی کوي وی د الله خاص بنده جوړېدل غواړم. ورته وی کثرت سره ذکر کوه، څومره چې د الله ذکر کې دومره به الله ته نږدې کېږي. د هغه خاص الخاص بندګانو کې به وی نیک جوړېدل غواړم د الله رسوله. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ورته فرمایي وی د الله عبادت داسې کوه چې ته الله ته ګورې، او که داسې نشي کولی داسې حالت کې کوه چې الله تا ته ګوري. نو بیا به هم ته عبادت لږ په خشوع په خضوع باندې کې، او هغې کې به ستا زړه لګي اطمینان به درته میلاویږي. وی ایمان به مې څنګه کامل شي د الله رسوله؟ نو نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ورته فرمایي وی ایمان چې کله کامل کېږي په خوش اخلاقۍ سره کېږي. چې خوش اخلاقي دې ځان کې پیدا کوي دا ستا د ایمان د کمال علامت دی، دا ستا کمالیت دی. بیا ورته وایي د الله رسوله وی زه به د الله څنګه فرمان برداره شم؟ ورته وایي فرایض په خپل وخت کې پوره پوره ادا کوه، فرض منځونه کوه، فرض زکات ورکوه، روجې نیسه، فرض حج وکړه. نو دا چې په خپل وخت کې ته ادا کړې نو دې سره به ته به د الله فرمان بردار جوړ شي. وی قیامت په ورځ به وي زه څنګه پاک راپاسم د ګناهونو نه. نو څومره عجیبه الفاظ د دواړو جانو سردار استعمال کړي دي. وی کله چې د جنابت د حالت نه ته ځان پاکې نو وی ښه ځان پاک کا چې وجود دې مکمل پاک شي، حالانکه آسان عمل دی. وی د قیامت په ورځ به د ګناه نه پاک ودرېږي. یو وړوکی شانتې عمل مونږ ته ښکاري او په دې باندې به مونږ د قیامت په ورځ د ګناه نه پاک ودرېږو. وی د قیامت په ورځ باندې په ما باندې د الله نور څنګه راشي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي وی په چا باندې زیاتې ظلم مه کوئ، د الله د نور لاندې به د محشر په ورځ راشي.
بل سوال ته کوي دا الله رحم به په ما باندې څنګه راشي وی ته په خپل ځان باندې او په مخلوقاتو باندې رحم شروع کړه الله به پتا باندې رحم وکړي. بل سوال ته کوي وی ګناه به څنګه کم کم وی کثرت سره استغفار وایا چې څومره زیات استغفار دی ویلا دلته به د ګناه ماینس کیږي ګناه به ختميږي څومره استغفار ویل شي هغه سره بل ته نو ګناهونه راځيږي. وی زه وایم چې په خلکو کې ډیر زیات عزت دار شم عزت راته ملو شي وی شکایت پرېدا د الله خلاف شکایت پرېدا که څه تکلیف در باندې د الله طرف نه راغو مخلوقاتو د هغه شکایت مکوا الله بدل ډیر زیات عزت درکې. او زویم چې رزق می زیات شي وی همیشه په اودس کې اوسه همیشه وجود پاک ساتنه رزق پر زیاتېږي. دا څومره وړو کې اسانه وظیفه ده چې څومره زیات وجود پاک ساتي په اودس کې ګرځي نو دومره به الله تعالی فراخ رزق درکړي. وی زویم چې د الله او د الله رسول ته خوښ شم نو وی څه چې الله او د الله رسول نه خوښي نو د هغې نه ځان وساته. وی څه چې د الله رسول ته خوښ دي هغه کارونه وکړه نو الله د الله به هم خوښي د هغه د رسول به هم خوښي. وی زه وایم چې د الله د ناراضګۍ نه بچ شم نو ورته وی په چا باندې غوسه مه کوه. وی ته چې کله په چا باندې غوسه نه کې نو وی الله به هم تا نه ناراضه کېږي نه به په تا باندې غوسه کوي. وی زه وایم د الله رسول وی چې مستجاب الدعوات شم زمون خلک وی کنه دعا مې نه قبلېږي نو د صحابه سوال کړی د الله رسول چې هر دعا مې قبلېږي وی خپل خولې ته او خپل خېټې ته حرام